बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ुरबानी अल्लाह ताला ता द नज़दीकतो यव ज़रिया दा او په کال کې په یو موقع باندې مسلمانانو ته د قربانۍ کولو حکم شوی دی چې تاسو قرباني وکړئ. او د حضرت ابراهیم علیه السلام هغه سنت هغه تاسو دوباره را تازه کړئ، کوم چې ابراهیم علیه السلام د الله تعالی د رضا دپاره د خپل زوی د ذبح کولو د هغوی مخ نه اړولی او د الله تعالی په حکم باندې د خپل زوی ذبح کېدو ته څو تیار شوی و. قرباني د ذوالحجې په میاشت کې په 10 د ذوالحجې باندې الله تعالی د مسلمانانو دپاره د ورځ مقرره کړې ده چې په دې ورځ باندې دوی څوک قرباني وکړي. عائشہ صدیقه رضی الله تعالی عنها په روایت باندې صحیح ترمیزی جامع ترمیزی ابن ماجه کې دا حدیث موجود دی. هغه وایي چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایلی دي چې د قربانۍ په ورځ باندې د الله تعالی په نس باندې د وینې تویولو نه بل لوی عمل نشته دی. یعنی وینه تویول د قربانۍ په دې ورځ باندې قرباني کول دا د الله تعالی په نس باندې یو لوی عمل دی. او دقه د دې ځناور په دې وجود باندې چې کم ویښته دي، کم د دې ښکرې دي، کم د دې د وجود نور اندامونه دي، په دې هر یو په بدل کې به الله تعالی د انسان تصور کوي. الله تعالی به د انسان ته د دې په بدل کې نیکي ورکوي. او د دغې څاروي دا وینه ځمکې ته غورځېدلې نه وي، د دې د غورځېدو نه مخکې الله تعالی د دې انسان دپاره د قبولیت پروانه لیکلي. الله تعالی د دې انسان نه دا قرباني سوي دا ته الله تعالی قبول ګرځولې وي. قربانۍ لوی اهمیت او لوی فضیلت خو د دې وجې نه هم دی چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم چې کله د مکې مکرمې نه مدینې منورې ته هجرت وکړو نو 10 کاله متواتر مسلسل رسول الله صلی الله علیه وسلم سره قرباني کړې ده. هیڅ یو کال رسول الله صلی الله علیه وسلم داسې نه دی پرېښودی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په هغې کې قرباني نه ده کړې. په اخرني کال باندې په 10 د ذوالحجې باندې او د نبوت د هجرت په 10 کال باندې په حجة الوداع په موقع باندې رسول الله صلی الله علیه وسلم 100 قربانۍ کړې دي. 100 اوښان رسول الله صلی الله علیه وسلم حلال کړي دي. په دغې 100 اوښانو کې 3 اوښان رسول الله صلی الله علیه وسلم په خپله باندې ذبح کړي دي او نور صحابه کرامو سره ذبح کړي دي. رسول الله صلی الله علیه وسلم به د بهتر نه په بهترین څاروي ځناور باندې به رسول الله صلی الله علیه وسلم قرباني کوله. رسول الله صلی الله علیه وسلم به قرباني کوله. دا هم د قربانۍ په اهمیت کې دا هم خبره حدیث مبارکو کې راغلی ده. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې څوک د قربانۍ وس لري، طاقت لري او دی بیا هم قرباني ونه کړي، چې څوک د قربانۍ وس او طاقت لري دی بیا هم قرباني ونه کړي نو دی دې زمونږ عیدګاهونو ته نه راځي، دی دې زمونږ عیدګاه ته مانځه لپاره نه راځي، دی دې زمونږ عیدګاه ته نه نږدې کېږي. نو پکار دا ده چې چاته الله تعالی وس ورکړی، چاته الله تعالی طاقت ورکړی چې دی قرباني وکړي. ولې دا عمل الله تعالی ته ډېر زیات خوښ عمل دی. دا د حضرت ابراهیم علیه السلام دا د هغه سنت او طریقه ده. رسول الله صلی الله علیه وسلم په خپل ژوند کې چېرته هم قرباني هغه نه ده پرېښودې. کله چې د مکې نه رسول الله صلی الله علیه وسلم مدینې منورې ته هجرت کړی دی او دقه د صحابه کرامو سره دا د صحابه کرامو معمولو نو پکار دا ده چې د قربانۍ دپاره اراده وشي، اوس د قربانۍ دپاره قرباني په چا باندې لازم ده، څوک په قرباني کوي او څوک په قرباني نه کوي، نو دا ځانه بحث دی. خو مختصرا دا چې د چا دومره وس او دومره طاقت کېږي چې دی د قربانۍ دپاره څاروی واخلي یا د هغې حصه دی په یو ځای کې حصه واخلي او دومره د ده سره مال او دومره د ده سره پیسې موجودې وي چې په دې باندې دی غریب کېږي نه، د ده گزاره پې کېږي. نو پکار دا دی چې دی قرباني وکړي. ولې په کال کې په یو موقع باندې قرباني دا کول پکار دي، په یو کال کې په یو موقع باندې قرباني کول پکار دی او د الله تعالی د طرف نه حکم دی. د حضرت ابراهیم علیه السلام سره طریقه ده، دغه سنت دی. نو دا ده چې قرباني اراده کول پکار دي. چې کله انسان اراده وکړي نو الله تعالی د قربانۍ دپاره اسباب الله تعالی څه کوي، دا الله تعالی فراهم کوي. نور